حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تر دې چې کېناس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یعنی دا خبرې اورېدو ته فاسند ركبتيه الى ركبتيه نو دول کول زنګنونو دواړو سره د پیغمبر علیه السلام ركبتيه اول ضمیر شاګرد ته الى ركبتيه دویم ضمیر نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تر دې چې د او جنگول دواړو زنګنونو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او کېناس ووضع کفيه على فخذيه او کی خود دواړه لاسونه ورغوي په دواړو زنګنونو ورونو خپل باندې او چې د نبی رسول الله په ورونو باندې کیږي ان کې دې شي دا ځکه تاسو چې کې سړی الله سره کنه وې دا خبره څنګه ده بل خبره کوي بیا دا څنګه ده نو دا شانته دوم د تعلم په عنوان باندې د رسول الله سلام په زنګنونو مبارک لاسونه کیږي تاسو شروع کړئ یادا چې د کی خو دوړ لاسونه خپل علا رکبتيه معنا علا رکبتي نفسي فخذيه په خپل دوړو ورونو باندې بالکل لکه چې په قاعده کې دي نو دغه شانته کېناس رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې وقال او وی تفوز شروع کو یا محمد اخبرني عن الاسلام اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام خبر مې کړه اسلام نه عن الاسلام د اسلام نه د اسلام په اړه کې اسلام څه دی شروع اول نه پړکنه اسلام نه شروع کړو چې دوی یاد کی خبرو ته فکر وکي سبب دې نه نبی ابو چې موږ تفصیل نو معلوم کړي رسول علیه الصلاۃ والسلام ته نور کارونه ټول د ادب وکړو ځکه پاکي جامې دي پاک وجود دي مخله په اجازه راغله به اجازه نه راغله او بیا دا خبره چې کی په ظاهر دا بیا د معلومي نو ملاقات پلان کې تر تاوخه فکارو چې دا ویل شو یا رسول الله یا دا چې دا د ویو ټکه ویل شو وي ناغه نه وی په نوم باندې یاد ک معلم خپل دا ولی د دې استعجاب پیدا کولو لپاره چې د ټول خلکو فکر شي او ټول خلک دې طرف ته توجه وکړي چې دا څه قصه ده او څه تاسو وکړي د دې وجنه ویو د دې وجنه چې ادب د هر چا چې کوي او دا شي کوي چې ثبات نقصان نه جوړي چې چیرې دلته کې دغه څه ادب شروع کړو یا خاتم النبی یا حبیب رب العالمین یا پلان کې به ځای بنو او چې ددا کوله نورستو پسې هغه دا غیر زیات کاو نور خلقو بیا دا غیر زیاتاو خبره پروانه دله دغه وجنا دایوي درم د دې وجنوم چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته نوم خپل د نور تمام صفاتونو درونو ځکه دا نوم نیکی خود لري محمد نوم عبد المطلب خود له رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او بل نوم خوګ دی د ستاینې دی او د مدح دی سبې ادبی پکې نشته دی د دې وجنه جبرئیل د آیات کو چې د استاد په دا عنوان ذکر کول بیا ادبی مګنه ټیک ده چې ته نه یاد نو مې یاد او چې یادای نو بیا ادبی مګنه نو دایوي اصحابانو به یا رسول الله به یا محمد خو چانه شویلې اخبرني عن الاسلام خبر کما ته د اسلام نه د اسلام په اړه کې اسلام افعال له سلمه اسلم مجردنا اسلم يسلم اسلاما سپارل حواله کول ا پورا شی سره رسول شریعت کې څه ته وایي دا تفصیل له نو وی نبی علیہ السلام الاسلام ان تشهد الاسلام مبتدا دا رسول ټول خبر ده اسلام د دې شهادت نوم دی ان سره جمله په تعویل د مصدر شو کنه الاسلام شهادتک الله اله الا الله وان محمدن رسول الله واقامه الصلاه وایتاء دا ټول د ان دلاندې تعویل د مصدر باندې اسلام د دین دی د زړه اقرار وکړه چې نشته څوک هم اله بيد الله نه شهادت د خلی ویل یوازې نه دی شهادت د زړه خبره چې په خله باندې ویل شي اقرار د زړه چې تادیه په خله باندې وشي منافقانو داوی مجلس کې نشهد انک لرسول الله مونږ وایو بشکته خامخا لګل د الله یو نشهد وی دویم سره ان وی
ادرم لام وی او سلورم انک لرسول الله جمله اسمیه وی سرد دغنا الله وی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله وی چې داخلك دروغ وی د سینې دیلی یشهد انهم لکاذبون بلکې صریح نو میرا وړه ده ان المنافقین دا منافقان دي او بیا ته وی لکاذبون ان دلته من نه لامم دي جمله اسمیوم دلته ما تاکید نه نشهد دلته راوړل الله وی دا چې دا به څه دروغ وی دا ولی دروغ پدې کې دروغ وی انک لرسول الله دا چې دوی انک لرسول الله پدې کې دروغ وی چې دا دروغ شي مطلب بسې ته د الله پیغمبر نه دا مطلب دی ځکه په سینې کړی انک لرسول الله گواہی کوي چې ته لګره خو یشهد انهم لکاذبون دو دروغجن دي نو رسول خدای کړه بیا دا کاذب په څه کې مراد دی کاذب په دې نشهادو کې مراد دی دو چې موږ شهیدی کو د زړه نه ویو دا دو دروغ دا ویل د خلی دی د جب اقرار دی د زړه دی والله یشهد ان شهادت اقرار د زړه چې تادیه په جب باندې وشي یقین کامل کو جوړي دې تیرې کی شهادت د شهادت د سره نشته الہ بيد الله نه الہ د عالم واقدار الہ د عالم متصرف د عالم د خیر او شر مالک د ټول عالم وان محمد رسول الله شهادت د دې کې چې محمد د الله لګلې دی په دې مسله باندې عليه الصلاه والسلام رسول الله دې په دې مسله لا اله الا الله باندې د پیغمبري اقرارون شو ا د پیغمبر د ویلي خبري اقرارون شو چې دا خبره د لا اله الا الله ویلي دا او زه دا په ویلو باندې تفصیل ما غلي دا ټول مصدر دی ښا دې طریقه باندې ویل شي الاسلام شهادتک الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقامتک الصلاه وايتاؤک الزکات وصيامک رمضان وحجک البيت ان استطعت الیه سبیلا دې طریقه باندې دا اندلان دي او تقیم الصلاه رسول او نبی کی فرق رسول سره او دای پرېدا رسول د الله د طرفنا د عقیده او د عمل د خودو نماینده هغه به الله ته منظوریږي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام قولا یا عملا یا تقریرا خو نه کړي یوونی کډیر خد تخکاریږي او خو نه بنی بیا هغه به ثواب نه هغه ته دین دی لکی او تقیم الصلاۃ چې درې موز او تؤتی الزکات د موز تفصیل راځي او تؤتی الزکات چې ورکه زکات پاکی ته لکی ومن تزکا فانما يتزکا لنفسه قد افلح من زکاها پاکی کو من تزکا چا چې ځان پاک نو فائدې ده ځان نو دې عمده خبره ذکر کړي چې مال کې څه مقرره حصہ وتصوم رمضان دا خو ماوی د نبی رسول الله د وفات نمخ کې دي کنه زکات په دیم کال له هجرت یا په دریم مقرر دي او نصابونه خود لې شي دي چې غور کوي زکات زکات چې دوه طریقو باندې تذکیر راځي یو مال مزکا شي نو پاک شي پریتی چې لري شي که ذخیره خچنه فکر راغلي نه دا دغه صدقه شو خلاص کړه دیم زکات القلب پر راځي زړه باندې چې کوم د مال محبت گیر کړي دي اثر یې کړي دي ناغت نه لري شي په دې معنی باندې ته زکات ویل کی وتصوم رمضان او چې روزه ونشي د رمضان صوم دویم کال د هجرت باندې فرض رسول علیه السلام او اصحابان چې غزالت له بدر رمضان روزه و زنو پریخه زنو وپکیتا نو دا رمضان مبارک دویم کال باندې فرض وتحج البيت او چې حج کې د بیت الله او شرط داري کوس د رسیدې ته د لارې ان استطاعت الیه سبیلا کې ټول شرایط خودل سمانه مجرد اهل عیال دي نشته نو چې تت لشي د نورو د ذمہواری نه خلاص په خپل خو تر رسیدې شي ګاډي موټر لاري
جاز بل څه کې رسیدې شي او داغي پیسې د سخی د واپس دراتلو پورې نو حج فرض دی کنه خزر اولاد دے نور هاغه څوک دی چې سرپرست دی ذمہواری په شرعن پددا لکه خويندې دي بوډا پلار دی مور دا نو څه اسباب نه د معیشت ذریعہ یو دی نو فرض نه دی پیسو پوری چې دومره خرڅ څخه نه چې د دراتلو پوری داغه د قبضه کې چې څوک دی ذمہواری دی داغو خرڅ پوری او د تلو دراتلو خرڅ پوری حج په فرض دی دا غیر لپاره څه نصاب نشته چې غیر لاک روپے او شل لاک دې صالح لا کړي دا ول نه ده د ضرورت کوټه دا سوګ نیته بار دا نور پټه پکې نه دی پټه وسخشته دومره پټه چې خرچ کی د اهل او عیال د دراتلو پوری خرچ کوم پوره کوي او د لاري او بیا دراتلو خرچ کوم پوره کوي نو حج په فرض دی دا نه ضروري چې څه غیرو کې روپې نو حج په فرض دی ځکه قران د مال نه وي ان استطاعت الیه سبیلا کتوان لرل شدی سان د لاري او د رسیدو هغه د کب اوس نږدې علاقو کې ضرور 15 شپږ ورځې مزل له توې د لاسه تو ورځې مزل له وتا پیاده پتلې شنو په د فرض دی چې روغ دی په وجود باندې او بیرته د عمر خرڅ چې دا وږي د لری نه دی د لارې موټر د دی وسیله سي نو په د باندې فرض دی عمر کې وصل قال نو دی طالب وی صدقتا وی سیدی وی صدق یو وی رښتیا وتا یو صدق وی کړه خبره ده نو کړه خبره جو رښتیا کنه رښتیا دی وی سیدی وی فعجبنا له عمر وی نو مونږه تعجب کو ددو چې تاسو کې ددنه و صدق او تصدیق هم کوي تاسو کول دلیل د جهل له چې دې پینې پیږي او تصدیق کول سیدی وی دا دلیل د پیدو د چې دې غنی مخ کې په دې مسله پوه دی بس دا ناشنا خبره دا ټول د دې لپاره چې د خلکو ټول توجه زما طرف ته وي دا خبرې په غور ووري قال نو بیا تاسو نو بیا وې دا فاخبرني عن الايمان نو خبر مې کړي ایمان مخ کې پکارو کنه سوال کې ایمان رسو کړی دی دیو جنا چې مخ کې ته اعمال دي چې غیبانی سره پوښي او ناس په صحابه کې ناس په ایماندارو کې دي نو اعمال ته مخ کې کړل چې دا مخ کې شي د ایمان تاسو نه کو قال نبی علیہ السلام وی ایمان ان تؤمن بالله مبتدا حذف ده الایمان ان تؤمن بالله ولی حذف کړل مخکې په قرینه شي کنه الاسلام ان تشهد نزل تم په قرینه باندې ایمان پاتې ایمان د دین دې چې ته یقین کې د زړه په الله په ملائکوي په کتابونی په لګلې په روز رستانه باندې او یقین کې په تقدیر د خیر او د شر وی رښتیا دی ایمان اوس ما معنا کړل زړه یقین او باور ته لګي نو په الله باندې ایمان راوړو اگر وړو نو دې راتلو کې ملمت طالب تاسو رسول عليه الصلاه والسلام نه په ادب د دیو کو چې اسلام څه دی نو رسول عليه السلام ارکان د اسلام خودل نو بیا په تاسو کو چې ایمان د سنندي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان خودل په ایمان کې ایمانیات ټول ذکر کړل ایمان په الله تفسیر قران رسول علیہ الصلوۃ والسلام کړی دا الله ټول صفات ایک یوازې الله لمنل اد نور نه نفقول الله ایمان داخلي صفات د الله ټول ایک یو الله لمنل د نور نه نفقول بلکې نفي مخکې د الله الہ نشته د خدای توب صفات خاون څوکم الا الله بيد الله نو د ایمان په الله دا مطلب صرف دا نه چې الله پیدا کون کړي زما یا د اسمه کې اسمان پیدا کون کړي یا روزي را کوي قدرې څه صفاتونه معنی او سبل کې په غیب بل په معنی قدرت او بل څوک معنی دا په الله سي ایمان نه دي دویمه دا چې فرشتو باندې ایمان د نور نه پیدا دي هیڅ ګناه نشي کوله کوي نه یعنی طبیعت کې نشته تقاضا یې نشته هیڅ ګناه نه کوي سچ الله وای او د الله څخه غوښتنه نوم هغه کوي لا يعصون الله ما امرهم خلاف نه کوي ويفعلون ما يؤمرون هغه قدر کوي چې دوی امر کوي نو په دې معنی باندې فرشتو باندې ایمان دي بیا په فرشتو کې څو زیات الله ته محبوب دي مقرب دي او ځنی ندي
تو فرشتو باندې دی ایمان مطلب داوم دی چې نو ته مذکر وي شي نو ته مؤنث وي چې الله دې او کو جنای دا بس نورانی مخلوق دی دا الله نه د تذکیر او نه د تانیث صفت نشي کېدلی ٹھیک ده په جبه کې مونږ ملائکه دا جبريل وو مذکر وو مؤنث وو دا د ادا فرق دی د عقیده او دا غو د اصل حیثیت بیان نه دی چې هغه دی حیثیت ولري او فرشتو باندې ایمان داوم دی چې څلور ماوي چې دا په کې تزیات مقرب دي او دوته خپل خپل کارواله دي نور فرشته لکه د اسمان نږدې اسمان مشر د فرشتو هډ افسر بعض روایتونو کې راځي اسماعیل نوم دی دا شانته موږ سره حفظه مقرر دي د خو د بدو اعمال لیکل کې لپاره کارګزاري لیکل کې نه ایمان په فرشتو باندې چې داشته فرشتو باندې ایمان کې داوم دا چې دیو بل نه پیدا کیږي خدا مېړه پکې نشته دی دا فرشتو ایمان داوم دی چې فرشتي مرینه هغه چې کوم اخرین نیټه مقرر ده هغه باندې بمری دا غي نه مخکې فرشتي نه مري دا سينور ایمانیت دي او کتبه او چې یقین کې د زړه په کتابونو د الله باندې څنګه یقین کې چې دا حق خپل زمانہ کې د ژوند د تیرولو لپاره پروګرام هغه چې کوم د کتابونو خو درلې چې د کتابونو خلافو هغه پروګرام د ژوند نو هغه الله تخوخ نو محبوب نو مردانو کتابونو سوري آدم علیه السلام اول رسول دی دا آدم علیه السلام لا الله رب العالمین څه کتابونو ورکړي واړه هغه ته صحیفه ویلږي صحیفه دا صفات کله کله قرآن سپاره یاد دغه نړو کې یاد دینه غټ نو دا آدم علیه السلام لوم ورکړي د ژوند قوانین دا شان ترسو نو علیه السلام ورکړي شي دي یونس لوم ورکړي شي نور پیغمبرانو لهم تقریبا عالمانو چې سل واړو کتابونو هغه ته کتابونه لیکي خواړو سلور غټ کتابونه غټو پیغمبرانو ته تورات شریف موسی علیہ السلام لا زبور شریف داود علیہ السلام لا او بل طرف ته انجیل شریف عیسی علیہ السلام لا د ټولو تعلیماتو یوزئی او مجموعه قرآن عظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ردی امت تپار نو دا څلور او سل کتابونه څلور غټ او سل واړه دی باندې ایمان چې دا الله را لګلی خپل زمانو کې دا ضروری ده چې دا یقین کې چې دا صحیح هدایت هم دغه کې ایمان دا وساتي دا نه چې د عمل لپاره اوس هغه پیدا کوم خوشته نه او که څوک پیدا هم کې داغه څه نه کولنه هغه د عمل نه دی د عقیده نو عمل عقیده په قرآن باندې ده عزت خاطر قدر او یقین په کول چې دا الله کتاب دی نو دا بالکل صحیح دی دا په اوسم ضروری دی او چې دا الله کتاب دی نو چې نه د خلکو وکړه خدای نه درم او رسوله رسول د رسول جمع ده لګری دا الله دا الله لګری دا آدم علیه السلام نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری دی ابتدا انتهای معلومه ده من کې څو پیغمبرانو تذکرہ شوی ده د نور نه ده شوی سودی و 1,40,000 دي نو بیا سره ټل کې زیات او کم او معلومه ده چې معلومه نه ده کړه د لاک نه زیات دي سودی صحیح تعداد الله ته معلوم دي چاته نه ما يعلم جنود ربک الا هو فرشتي پکې دي انبیا پکې تم دي خودمره ایمان ساتل ضروری چې الله کوم مقرر کړی د دین د خودنې لپاره په وحی باندې دا بالکل رښتینی او صحیح په دې کې د زونو پیغمبرانو نمونه قرآن کې ذکر شوی دي یعنی تواتر چې په یقیني کامل 15 پیغمبران دي دا 15 پیغمبرانو په جندل دا غو نمونه د کول د ضروری دي هغه په جندل د آدم علی السلام د رسول الله سلام پورې 15 پیغمبرانو تذکرہ قرآن کړی دا واقعات ذکر کړی دي نو دا ضروری پیمانیاتو کې ابن خلدون په مقدمه کې وایي مولا علی قاری مرقات کې وایي الحصول الحمیدیه د حود درویشی هغه وایي چې اجمال کې اجمال ضروری دی او په تفصیل کې تفصیل ضروری دی نبیاء او تفصیل کې د 15 نمونه ذکر شوی دي دا 15 نمونه ذکر کول دا ضروری پیمانیاتو کې ول یوم الاخر اپروز رسنه باندې
یقین کول دغړو په روز رستنی باندې. رستنی روز صفتی معنا ده، اوس عالم ګرځیدل دی دنیا په رستنی روز، دنیا ټوله اول ورځ او پسې رستنی معنی په قیامت یقین کول چې ورځ ده چې ټول عالم به ختم شي، په یو بل ځای کې به دا ټول عالم بیا موجود شي، د ټول سره د جن نو ټول سره به د دوه عملونو مناسب حساب کتاب کی دا الله مهرباني چې پچای هغه ځل خبره اچي نه نو حساب کتاب خو پورا مکمل کیږي به دغه مناسب جزاء او سزا ورکول کیږي. وتؤمن بالقدر خيره وشره، او بل ایمان دار ان تؤمن بالله دلاندی الله ملائک کتب رسول الیوم الاخر پنځه ذکر کړ نو دوی تؤمن راوړ. دا ولی دا خبره زیاته خطرناک ده چې یقین کی په اندازه د فائدې او د نقصان خیر او شر معنا د پیدا کېدلو نه مخکې 50,000 کاله الله چې کوم تلی کړی دي هم هغه لبزي هغه بکی که خیر لیکل دي او که شر دي، زیان دي او که فائدہ ده، زید او کلو ده، وشتلی په ټوپک باندې او که کمر غختلی الله لیکلی دي هغه لبزي. نو په دې باندې یقین کول د خیر او د شر. قال ندی طالب وی صدقتا رشیا دی وی کار دی وی دلته وی صدقتا. قال نبی ته پوسو کترم ته پوس اخبرنی عن الاحسان، نو خبر میکا د احسان کولو په باره کې. احسان خو یو افعال مصدر دی، احسن احسانا خکول. دویم نو هر څه کی چې دنیوي معاملات کې کو اخروی. دویم احسان دلته مراد خکول، نو سمانه خکول اخلاص چې عمل کې ژوندون راشي، نیت صحیح نه، نیت کې خړه پړه ده، دا شانته اخلاص کې ګډوډتیا ده، نو دا عمل الله تقبل نه دی. رسول علیه الصلاۃ والسلام وی الله دا سی ویلی من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته وشرکه. زاغر دا برخه سره پردم خپل برخه ته نه اخلم ټول به بلته پرې خدای. نو دا ضروری چې عمل کې اخلاص نه، دا څه شی دی احسان چې عمل په خطه کیږي د الله تعالی قبول ولګي. نو دوی انت عبد الله کانک تراه، احسان دا دی مبتدا دلته پاتې کړی دا الاحسان ان تعبد الله معنی عبادتک الله. احسان عبادت کول دي د الله دی دسی په حضور سره کانک تراه لکه چې ته یې حضور سره دسی لکه چې ته یې نو چې یې د څومره په اخلاص سره وکای. څوک چې پنا دی نو سړی یو شان خبره کوي، چې سړی یې چې دا دی نو بیا بل شان خبره کوي، بیا په ځل کې دای کنه چې اوس به مینې یا په سزا راکړي. د دې طریقه باندې وکي دا چې استهزار د زړی د عبادت د الله دی او دې ته لیکيږي احسان. فإلم تکن تراه فإنه يراك، نو کته نه دا یقین نه جوړیږي. فإنه يراك نو دا یقین خو ودی کنه چې هغه تای هغه ماته ګوري په ما باندې لاس بر دی. په داسې حضور سره عبادت کوي د الله او دې ته لیکيږي احسان. قال دې ته پوښتنه کی طالب وي سلورم ته پوښتنه فاخبرني عن الساعه، نو خبر وکړه کنه دا مقرره غړې په باره کې. بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر. ساعه غړې مقرر وه او شریعت کې نوم ګرځیدل دي. تاسو لسی کنه چې دا عام معنا نه مقرر کې شی او خاص معنا ده پاره لکه النجم الثريا الساعه مقرره غړې ان قیامت دې باره کې راته وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مل مسئول عنها باعلم من السائل، ندی تاسو له شی د قیامت په باره کې زیات خبر د تاسو کوون کی نه یي. مسئول عن القیامه سوق دی رسول علیه الصلاۃ والسلام، او سائل عن القیامه سوق دی طالب جبريل علیه الصلاۃ والسلام. نهایت کلکونی کړي چې دا ته چې نه خبر طالبہ نو دا څه زوم نه خبر تاسو خیال کې زبته نه خبره. مطلب زو چې د قیامت په اړه کې په نه پوهېدو په وخت مقرر باندې ذات یو شانتي. نو ته زمانه څنګه تاسو کوي نه دې تاسو له شوي په اړه د قیامت کې نه زه زیات وا من السائل تاسو کوونکی نه کله چې ویلې چې لا اعلم لنډه بوا کنه هغه کې دا ورکل کو نشته ته چې نه خبر نو دغه چې نه زوم نه خبر ماته پته نشته. دې صحیح ده. نو پینځم تاسو وکړو فاخبرني عن اماراتها، نو خبر وکا د نخونه علاماتونه چې راځي دا غیبت آثاری ته نخي به علامي به ناغه نه خبر کا دا معلومه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي
یہ نہ خیدا دا اماراتها انت لدلامت تو مبتدا پر خبر ذکر کړي نه کو کې دا چې وځيږي وینځه مالک خپل مطلب دا دی عالمان وی جهادونه کیږي کافرونو به وینځي په لاس راوستي کیږي نو چې وینځه خپل مالک وځيږي معنا څه د وینځي بچي پیدا شي د شریف سړی نه نو وینځه آزاد شي د دې بچی په پیدا کېدلو باندې هغه آزاد شو او سیده خرڅول نه شي بل په خزه کول نه شي دا کولې شي چې بالکل آزاد کی دا کولې شي نو څنګه بچی دې څه شو لکه د دې چې مالک او د دې چربي او محسنی احسان سره هغه کو مطلب دا چې وینځي بزیات شي او پیدا وخت د وینځو بزیات شي په ملک نه چې دا زیاتې دل شروع شو د علامات قیامت دي یا دا معنا ده حقوق د پلار مور شروع شي نو وینځنه بیا وینځنه نه مراد زنانه ته نه مراد زنانه بچي وځيږي هغه بچي په دې لاس بری او دا چې بیا ادبی کوي لکه دی وینځي بیا ادبی چې دی وینځي بچي کوي هغه ته پاک نه دغه ښکاریږي دا وینځ ښکاریږي کنه چې دا په پردی وینځ نه وکړه بلکې دا وګڼي چې دا مور مې د څه لا کنه وکړه او وینځه حقوق الوالدین چې دا عام شو دا د قیامت په نخو کې ونه خره آثار دي یو دا وان تر الحفات العرات العاله رعاء الشاء بل نه خیدار چې ویني ته او بو ویني ته پیاب لګر زنده لغړ توړ خوارا جزان وفات جمع د حافظه حافی مهربانه ته لکی حافظ پیاب لته لکی عرات جمع د عارضه لغړ ته لکی رعاء جمع د راعیده حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير رعاش پنکان الشاء جمع د شاتون دا شیاهن شاون جمع راځي د شاتون ګډه بي دي داویني یتطاولون چې دو پوګدو ګرځي فیر بنیان په آبادو کې معنا خوار خلک وړي خونی با غټ شي غټي به وړي شي پښتنو کې دا مطلب مشهور دي د قیامت نه کېږي کنه وړي خونی غټ شي غټي خونی وړي شي نو داسې بشي چې کم خلکو خوار عجزان خلکو یتطاولون فی البنیان لوی لوی آبادی به کړی او سجړ په غورونو کې په شاړو کې په سفرونو کې اسمست کې وسی نو دا به بیا داسې شي چې دوی به لوی لوی آبادی لوی لوی بلډینګونه به پاره کې په تکبر په فخر باندې کړي یتطاولون فی البنیان تطاول په دوخ په ګرځیدل په تکبر باندې وی نه خیدادي حالات به بدل شي قال تاسو نه پینځو کړو د پینځو جوابونه شو د یو جواب په نیم خبر باندې او د څلورو جواب په صحیح ورکول باندې یو خونه پکې تداوم رااله چې پنه پیږي نو بیا د ځان نه تکلف مو جوړا چې غدا چلې نه خبر کنه پته ماته شي کته پته ولا ګولا او خبره دې معلومه کړه نو ما په خبر کا دا شی وای نو دا ته پوښتنه چوکړه نو بیا سوې بیا وخت مزه کا بیا لاړ ثم من طلقا نو بیا لاړ عمر رضی الله عنه نو بیا دا سره لاړ خو نوم دا کنه صرفنا الیک نفر من الجن فلما قضیا ولا الى قوم سورته احقاف کې دا وی کنه کله چې بیان ختم شو نو دوی ګرځي خپل قومونو ته اشاره انده کړی نو چې څه دې ذکر مقصد دې په لاس شو نو بیا اشاره مکو بیا ورسو دا سبق په نور راځه آیات کې وتا نو دا ملمم دا شانت ثم من طلق بیا لاړ عمر فلبست مليا نو پاتې شوم زه ډیر وخت مليون ډیر وخت وهجرني مليا ډیر وخت نه چې پستو ګدونی نه ثم قال لي يا عمر بیاوی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے عمر سو پاتې شوم ډیر وخت دغه ورځ یا روز د درې څلور نوري پته نه نبی علیہ السلام تاسو کو وی چرته دې تاسو چې کو عمر وی نشته دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مو نکيو دې سره نو ته یا عمر اتدری من سال عمر ته پوهه چې څوک دا تاسو کوونکې نبی علیہ السلام ته پته نه کنه نو دته پته ولګي نو هغه ته پیژنې چې دا څوک وینا قلت الله ورسول عالم ما وی الله پیغمبر خو پويږي الله پويږي د الله ذاتی صفت ده پیغمبر به پويږي د پیغمبر شاګرد ده نو پیغمبر ته خولي نو دا پويږي ما ته پته نشته قال ندوي فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم عادات دي الله ورسول عالم عمر يغل قارئ رضي الله عنه دې خبرې څه مطلب دی الله او رسول عالم دې څه کسب وکړي الله او رسول عالم ته نه پیغام ته کوي بل نه تاسو دې کې څه شي دی الله او رسول عالم پیدا جبريل راغله ته يعلمكم دينكم چې په کې تاسو به دې خې تاسو ته دین تاسو دا دین دې دوړو ته کنو عقیده
او عمل دوړ ته دین وي دل راغلی تاسو تاسو دین کوي معنا مجموعي تور باندې یو زید تراغیل اندیزو کوي ولی انقلاب را روان دی د دنیا نه زلو مده ته پته نشي په خپل حالت داسي رواه مسلم دا روایت د مسلم دی او رواه ابو هريره ما اختلاف دا روایت نو کړه ابو هريره سرم دی عبدالرحمن دی کا عبد الله دی یا زوړ نوم بلو نبی علیہ السلام رضا کې خو دې طالبو نو د څخه پښو به سره یو ځای پښو به ټول لاس کې ټول ودسي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې څخه تشری پیدا پښو به ټول ابو هريره ابو هر ویته دې پښو پلاریو پښو ځل سره ساتي دا نو هغه ته دومره خوخو چې هغه بیا خپل نوم نه دی ویل ځان ته ابو هريره دې ابو هريره دې اصحابانو هغه نو ویته رضی الله عنه ابو هريره روایت ته ما اختلاف سره اختلاف نه ټکو زنه پکېتا هغه دا اختلاف دی او فيه دې پر روایت د ابو هريره کې اذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة چاړاګان کارنو چاړاګان چې مکون دي نو دا چاړاوي چې قدرتي کون دي نو دا چاړاوي ولې چاړای ځکه چې خبرې خو ځکه چې د بل ناوړ نه غټکی وای د بل ناوړ نه دي نشي ناوړ دې جوړلم نشم نو دسي او دا په مخلوق کې نیمګړی وي حسابي چې مکون دي او چاړاوي دي دا قسم خلک ویني ته ملوک لر دي بادشاہان د زمکه یعنی واکداران د مرګ دولتمندي سرمایه‌داري اختیار د دوسری دا ویني د قیامت نور کې یو خبره ده فی خمس لا يعلمهن الا الله دا خبره پاغه پینځو کې د قیامت علم چې نه دی معلوم داغه علم نشته به الله نه چاته د قیامت علم نشته نه خمه ته دغه وکړي ثم قرأ ان الله عنده علم الساعه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا ولوس ان الله عنده علم الساعه ونزل الغيث د سورۃ روم آیت الله څخه د علم د قیامت ته مقرره غړي څوک چې بل څوک نه پويږي امارات شته الله دې چې باران وری الله دې چې رحموري کې چې هغه ته پته الله دې چې کله بمري معلومي ته الله ته معلوم دي چې بنده به سبا کوي متفقون علیه بخاری او مسلم جوړ ولا حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ومتفق عليه ایمان ذکر کئی کن کتاب الایمان ایمان او ایمانیات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اعبد الصحابہ شیخ الصحابوت و عالمان د تاریخ و عالمان د علم الرجال نہایت محتاط انسان اتا پابند سنت دمری پوری چې رسول علیہ الصلوۃ والسلام با یو زیتا او دسماتی لتلو نو دی باغ زیتا او دسماتی لتا اگر کده ته ضرورت نو یو زی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وړو بولو تناسو عبداللہ ابن عمر با پاغذی وڑو بولو تا کیناس کول بینا داو تا لبی دی بکاری دا پاغذی با کیناس دا طریقہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اتباع دا سنت نو دی روی ادا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رضویری دی ویلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی محتاج سڑیو چې فتنو کې د چا مرګرتیا نه کړی روسو چې جنگونه کېده د عبد الله ابن زبیر او دا شانته د اموي خلیفہ سره یا دا چې نور د پاغي کې لاس ماس نه کړ کړی نه پکې خبره کړله خلکو ته ویلو دا چې ګوره جنگ شروع د جهاد او څنګه کوي هغه جنگونه مونږ غړي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د اسلام د پاره دا اوس د فتنی جنگونه دي د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف جنگونه دي دې کې دا لاس نه و بالکل دغه وجنه په د ټولو ډیر زیات اعتماد په دغه مخالفینو کې هم دوړو فرقو کامل اعتماد په عبد الله ابن عمر باندې رضی الله عنهما انو دی وی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلي جوړ کړی شوی د اسلام په 5 بنیادونو باندې علا خمسن 5 بنیادونه 5 ستنی هغه 5 دادي شهادت الله اله الا الله زیر سره پیغ سره دوړ سره ویل کی
شهادت الله اله الا الله من هو شهادت غدادي او زیر سره لکه چې عام لغتم دغه شانته دي او دا بدل بیا د 50 نه 50 مجرور په اعلی سره شهیدی کول د زړه اقرار کول د دې خبرې چې نشته څوکم الہ بيد الله نه الہ استرسول وسکنه حاجت سر کون کې نشته څوک چې د ذات ادراک نشي کوله بيد الله نه نشته څوک د مخلوق ضرورتونو پوره کون کې سر کون کې بيد الله نه معنا سره عقیده توحید دا اول بنیاد دی. دویم نمبر وان محمدن عبده ورسوله او دا شهیدی اقرار کول چې محمد علیه الصلاۃ والسلام دې بنده د الله او لګری عبده انکار دې د نورانیت نه د پیغمبر اسلام چې دا نور دی نور صفت او ذات دوړو په اعتبار ولګی دی شي ذات په اعتبار باندې نور نه دی بشر دی د پلار مور او د قام قبیلی خاوند دی اتفاق دی په دې باندې نور دی بسمانه نور دی دنیا کې تیاری وی پیغمبر علیہ السلام راغی نور نه راوړل جاءکم من الله نور و کتاب مبین رڼا رااله نور ویستا الظاهر بنفسه والمظهر لغیره فخپل سرګندی او بل سرګندی چې داغه خبر اومنل شي داغه سرګن شي دیو لاټن فخپل سرګندی نو بلوم سرګن کی کنه بلوم لیدل شي نو نور نبی علیہ السلام په دې معنی چې د نبوت نه مخکې سرګندو او نورم سرګندول د نبوت نرسوم سرګندو او نوري سرګند کړ دنیا کې غزلول اصحابان رضی الله عنهم تر قیامت او رضی الله عنهم ویلګي وې زلول سرګند کړو په خپل نو په دا معنا خو نور دی او دا چې داسې نور دی چې انسان نه دی دا ناروا دی دروغ دی نه اول ځل ذکر کړه ان محمد عبد عبدیت ولا مخکې ذکر کړه ورسول نو دویم ځل له فریضه ذکر کړه چې دا عبدیت سر رسول دی رسول هغه بنده چې د الله د طرف نه څو تو ویل شي او داغه پر رسول هغه مامور یي کتاب څخه نوی پروګرام د ژوند تیرولو هغه ته ویل کیږي رسول او چې کتاب څخه نوی نه د ژوند تیرولو نوی پروګرام نه خو په دې زړې باندې تیریږي نو دغه ته نبی وي عالمان فرق دا ذکر کوي کله دوړ په یو معنی څه داسې یو بنیادی خبره ده یو خبره ده د الله توحید او د پیغمبر علی السلام رسالت او پیغمبري و اقام الصلاه او درول د مانزه پینځو کې دویم او درول د مانزري یو موز کول دي یو اقامت ته اقامت او درول رواج کول قانون کول ته ویل کیږي ځکه چې صرف موز خو بنده کوي او خلقو کول هم او دین کړه رواج کړه نو اسلام کې با دین قانوني او رواج وي یقیمون الصلاة هغه چې درې موز پابندۍ سره کوي اقام الصلاة و ایتاء الزکات او ورکول د زکات مقرر برخه په مال کې د الله والحج او حج د بیت الله اراده عزم او قصد کول او سرت رسول وصوم رمضان او میر روزه د رمضان د میاشتې دا پینځو ته ارکان د اسلام ویل کیږي په دې پینځو کې یو عقیده ده او څلور اعمال دي او اعمالو کې به هم تقسیم دي یو صرف بدنی دویم صرف مالی ادرم مشترک صرف بدنی اقام الصلاة الصوم رمضان صرف مالی ایتاء الزکاة حج و مالی دوارا مالی و بدنی دوارا الحج حج دے نچکم بدنی محض دی
صرف او صرف د عقیدې نه پس په اعمالو کې د وجود په اعمالو کې عقیده او عمل له او د زړه عمل له کنه نو چې کوم د وجود په عملونو کې صرف او صرف بدنی دي هغه دوه ذکر کړو یو اقام الصلاه او دویم صوم رمضان اقام الصلاه وقتی شی دی صوم رمضان امتداد دی وګدوار دی هغه د میاشتې فریضه ده او دا د روز ورځې فریضه ده او دواړه یو شانت دي یو کې تعظیم د الله رب العالمین په اقوالو افعال دواړو دي په دې دویم کې تعظیم د الله رب العالمین دی په افعال باندې لکه لا خبر او ته لکه تروانی عمل چې په کوم ترتیب ذکر شوی دی د دې فرضیت په دې ترتیب نه دی فرضیت جدا وي اول په فرایض کې پس عقیدینا اقام الصلاه ته منذ درون مکه معظمه کې بل عمل د عقیده او د منځنه بل نو یو خو اخلاقی عمل لی برداشت کول غم کول ناکام کول کېدل په دین باندې دا خو ځل خبره ده نور عمل نو مدینه منوره ته جلاله هجرت شو نموزم زیات شو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په قول باندې نو دو رکعاتی مز دا دو وختو نو یو فرق قرار هغه چې دا 15 شو دویم دا فرق راغی چې زونو منځونو کې دو رکعاتی څلور رکعاتی او درې رکعاتی کړه ما خام کې اور رکعات زیات شو مسپخین مازیګر کې دو رکعاتونه زیات شو د سارغه په خپل حال باندې پاتې شو نموز د مخ کې نه خو ته فرق پکې تراغی د داغې نرسو دویم نمبر باندې بیا روجوا رسول علیه الصلاۃ والسلام بدر ته چې ته د رمضان میاشوا از اصحابانو روجوا چا بیا ما تکړه پکې ته ډیرو پکې ته درم نمبر ایتا او زکات ته زکات ورکول دا فرض شو مقرر شو بعضی عالمان وایي چې زکات په مکیو سورتونو کې بیان شوی دی نو زکات په مکه معظمه کې فرض وو او دومره فرق وو چې مکه معظمه کې زکات محدود نو حدود نو خو درې شي چې دومره مال کې به دومره ورکای ا دومره کې به دومره ورکای په کال تیرې دوه ورکای دا نو او مال کې زمانه حصہ مقرر ده دا ورکای کستا د لاس نه ډوډۍ وړای کېدا ا محتاجون ډوډۍ ورکای او بدی دلاسه کې دی او بو ورکای جامه دی دلاسه کې دا محتاجون د ورکای نو زکات په دغه معنا باندې چې تعاون فرض او د تعاون د پایند نصاب ان د ورکول مقدار چې څه دی وسکی وي مدینه منوره کې څو شو دا غیر لپاره نصب مقرر شو وخت او نصاب نو صحیح ده تادیه ادا غوم مری چې مکه معظمه کې نه نصاب او نو دا غیر لپاره څو وخت مقرر ورکول وو نو درم نمبر باندې زکات راغی مکه معظمه کې موز او د هجرت نه پس پکې لږ فرق بیا او پسې روجا او پسې زکات نو څلورم نمبر باندې حج دی نو حج مقرر شوی دی په نهم کال باندې حج د هجرت په نهم کال مقرر شوی دی رسول علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق امیر الموسم کو او اعلان یو کو اخله کی مرګری شو لاړه حج وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا په لسم کال باندې حج لتل او د حج نه په واپسې باندې سو وخت پس پیغمبر اسلام د دنیا نه تللی یو لسم کال په شروع دنیا نه تللی دا رسول دی او دلته دا واو صرف د جمع لپاره دی ترتیب نه دی مراد اقام الصلاه په ځای ایتاء الزکات ډیر رسو صوم رمضان او پسې حج دا غیر رسو خوراوړې په میت کې دی دا اولی میت کې راوړ ځکه دی کې د وجود او د مال دواړو کار دی په دې وجه باندې میت کې راوړ متفقون علیه دا روایت د بخاری او د مسلم دی دی 15 ته سووي د اسلام بناګانی هم دغه بناګانی چې کوم یو لري کوي تنبو بخیمه باندې ستونو باندې ولاړی ستنه لري کوي چې کوم طرف نه راغی طرف پریوزي
دمیستنی شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله او دورتی استثنی دانور سوک کی صلو رحمان لی. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہما ویلو ذنون کے اختلاف دے سنم دے او عام مشہور دے ابو هريرہ باندې دے وم کال د ہجرت باندې مسلمان شوی دا موقع چې رسول علیه الصلاۃ والسلام او ملګری په خیبر کې هغه مسلمان شوی خدا سي مسلمانو چې بیا د رسول علیه الصلاۃ والسلام مرګرتیای سفرن او حضرن په حال نه پرې هر وخت بو سره اسکاری نو جمعه کې دی راولو طالب او نبی علیہ السلام به سن کو چې کور روزینو دی بو سره کېدو عمومي دا شوا نو ډېر په دغه وجه باندې ددنه روایتونه ډېر دي تقریبا 5.5 روایتونه سکم زیات ددنه شوی دي د باندې هغه زمانه کې مې اعتراضو چې د دومره روایتونه څنګه نقل کړي ابوبکر نه نقل کړي عمر نه نقل کړي دا شانته نور اصحابان لوی لوی چتو دغه روایتونه نه وي دا خبره وا نو د خپل راغي صفائی کړل ویرو نو وای تاسو دا بدګماني کوي ابوبکر عمر نور صحابه هر وخونو زب سره هر وخم او دوره پوری بتلم ادو اورله بتلم چې براوت نه زب اورته رسیدم بیا به سره په جمعات کې بار کې هر پر چې زب سره نو ما دا غن ډیر اوریدلی او چې نه کم اوریدلی ځکه وګو سره کم بالکل صحیح وی دغه شان توجه ادی به سره بل دا خبروم دا چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهم روایتونو کې کمود داغو د احتیاط په بنیاد باندې چې هغه احتیاط ډیر زیات کاو چې رسول الله سلام خبره کې چې کمې زیاتې را نشي دا چې نور صحابه او د یاد ډیر زیاتو ځکه بل کار نه حدیث کی راضی دی کتاب کې بتا شو وای دی رسول الله سلام راوړ ز پریشان ومه نو وی څوک دی وی چې خپل صادر وغړی او زه په کې تصویر مو سواچو مو بیا واخلی ما جو خپل صادر وغړم رسول الله صلی الله علیه وسلم څووی او بیا ما راټول کو او ځان سره مې باندې بواچو مطلب سو یا شوی د شدا یا مثال ویری دی حدیث رسول دی رسول علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه د خیر تذکرہ وکړه هغه دعا او د خیر تذکری اثرو چې بیا چې ویری دي زمانه نو ویر شوی دي او چې څنګه ویری دي نو اقشن تماتیات پاتې شوی دي اشپارو زره نو د دې روایت ته دی وی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلی دي الایمان بضع و 70 شعبه ایمان څه د پاسه او یا سانګی دي بعض روایتونو کې بضع و 60 شعبه راځي بعض کې راځي بضع و 70 شعبه او یا او شپېته صد پاسا او یا یعنی سکمتیا صد پاسا شپیتا یعنی سکم او یا نزدی فرق پکی دیر نشته دومره دی فافضلها قول لا اله الا الله نو غره پټولو کې ویل د لا اله الا الله دی پرون ما ویلو کنه چې قول صرف د جبه د الله په دربار کې منظور نه دی ټیک ده چې قول د جبه په ظاهر د اسلام کې منظور دی زستا د زړه څه خبره چې تاسو کوي چې ښکارا د کفر څخه خبره نه نو نور زړه کې د هر څه چې الله ته خبر دی زته نیم خبر پیغمبر ته نو خبر بل به زو خبر شي چې څو به الله نو خبر کړي هغه ته پته نه نو په دې معنا باندې چې په جبه دا او په زړه نه ده زبو ته مسلمان ویم سوچ داغه خلاف داغه ماتون کې عمل نه کوي داغه ماتون کې عمل نه کوي نواقض د ایمان ته وي دغه نه کړي
نو دے مسلمان حسابی کی پٹول احکام کے انتر مرگ پوری نکاح وعدہ کوشدن دا شانت تعلقات معاملات تر مرگ پوری جنازہ دا مسلمانانو قبرستان کے دفنول او که کله د شی عملو کو چې هغه د ایمان مناقضو د لا اله الا الله د ویلو ماتول کیو او پاره پسې بیا ایمان نه راوړي سرګند چې خلک ته خبر شي نو د ایمان نه راوړي روز به ته مرتد ویل کیږي بیا د غزل سزا ده او چې د غنی نه مسلمان دی دویمه دا ده چې څنګه په خلووي نو دای د زړه ترجمانی وکړه نو دا کار ایماندار دی دلته د قول نمرادم دغه دی نو غور شعبہ د ایمانیاتو ویل د لا اله الا الله دی د زړه او په خلق دی و ادناها اماطه الاذى عن الطريق اعلی دغه نو ادنای کما دا معمولی ادنا افعالو دی د دنوون نزدې کوزه اماطه الاذى لري کولی د نقصان شي ان الطريق د لارنه اذا مصدر په معنا د مؤذی باندې تکلیف رسول کی غنه دا گټه دا بل څه ګن بلادی پلیتی دا لاره کې د مسلمانانو هغه د لارې نه لري کی دم د ایمان یو څنګه دا مره د ایمان اثر دی سرګندی کی په دې باندې اول حیا او شعبۃ من الایمان او حیا یو څنګه دا برخه د ایمان حیا وی هغه کیفیت تا چې داغه په وجه باندې بنده د سکولو نه معذور شي د سکولو نه منع شي لکه دروغ ویل چې ما ته بخلک دروغ جنوي په دې شرم باندې په دې حیا باندې د دروغ نه وي د سوجنه د خلکو په مخ کې خو کارونه وکي ازړه کې یا نه دي ته لیکي حیا یو شرعي حیا ده شرعي حیا ده چې د منکراتو نو شرمېږي چې دا الله خلاف کوم د پیغمبر خلاف کوم دا لوی به حیاي ده نور زدا کار کوم نو دغه حیا ایمانی حیا شرعي حیا شعبۃ من الایمان دا یو لوی برخه ده لوی څنګه د ایمان په دې باندې بنده ټینګي دی حدیث مبارک کې شعبې ویل څنګه ویل دی ایمان نو ایمان خو صرف د دغه کلمې د لا اله الا الله او دا غیر تفصیل نوم دی اوس نو چې کوم ذکر شي دی لکه اماطه الاذى عن الطريق دا شان تعاون د بل سره کول دا خو اعمال دي دا اعمال ځنی فرایض دي وقتی طور باندې او ځنی غوره او افضل دي دا غوروالی په جبانی د ایمان څنګه دي لکه ونه یو ده او میوي ډیری دي اصل یو دی ایمان او دا غي څنګه میوي ډیری مختلفي کمی څنګه دي ابن حجر رحمه الله تعالی د ایمانیت تفسیر کی داغی ذکر کړی دی دا شانتا بهقی رحمه الله تعالی په دینم مستقل کتاب لیکلی دی شعب الایمان د ایمان څنګه یعنی چې څنګه عملونه ټول په کې تر اذن نکړي دی او دغه شانتا د ایمان برخه او دا خبره چې نبی علیہ السلام وی بضع و 70 او د بخاری نور روایتونو کې بضع و 60 راځي د دین معلومیږي چې تحدید نه دی مراد او غټ اعمال او غټ خوونه خودري دي ذکر کړي نو کله 70 ویلي دي دا تاسو لستی دي کنه چې عدد نفد ما عدان نه کوي ذکر د عدد نفد ما عدان کی سوچ بل قرینه نه بل څه دلیل نه نو د دې 70 یا 60 یا بزون سره ذکر کول مطلب دا دی چې نور څه نشته نه دغه دین او دغه بیانو نور و بل قبانی لکی دغه وجه چې هغه بزول نصیبون او ستون کې فرق راغله چې یو شانت ویلی چې بل شانت ویلی اما ته یمیت اماته لری کول څنګه چې محسوسه پلیتی د الله نه لری کول د ایمان تقاضا ده د ایمان غوښتنه ده نو دا شانته د عقلی لارې نه لری کول د پلیتی د نقصان شي د ایمان تقاضا ده څه مطلب منکر لری کول نه مخنه منکر کی دا غیر رد کول او دا غیر ختمول د مسلمان او د اسلام د لارې نه کول ضروری دي او دا غیر په زبانی اشاعت د معروف کول د حسنات کول دا روایت د بخاری د مسلم د زوړ دی وعن عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. درم حدیث دا عبداللہ ابن عمر دے رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عمر ابن العاص قرشی جلیل القدر صحابی دے. د پلار عمر ابن العاص من دهات العرب، مورثین وی من دهات العرب، د عرب دو خيارانو نه چې درې یا څلور تنه په قریشو کې ودا سي چې ټول د دوب شنته خيار پوها او تدبیر او چلباز نشته. هغه کې عمر ابن العاص ته رضی الله عنه د دا غزوی دی. د پلار نه مخ کې ایمان راوړل. دا چې بختورو چې د پلار نه مخ کې ایمان راوړل. پلار یې په اتم کال باندې د هجرت ایمان راوړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام مکه ته د فتح لپاره دغه وخت کې په لاري یا په مکه معظمه کې د ایمان راوړل. ازوی عبد الله داغه ډیر مخ کې ایمان راوړل. ډیر مبارک انسانو. بل خبره ده د پلار په مینځ کې تقریبا 11 کال فرق دی. پلاری په وجود خو د لوی کورنۍ صحت برابرو د 11 کالو کو د لسو لواده کړو. اواز جدا غزوی وشو. د پلار په مینځ کې د 11 کالو تقریبا کشرواله مشرواله دی. نو مجلس کې بچانه پیژنې چې دا پلار دی د یوزبی دی. خدا به ګڼل کې چې دا غږی دواړو رونه دي. خدا یو مشر دی دا یو کشر دی. پلارون ډیر خيار زبردست عالم دیو. نو دی وی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي المسلم من سلم المسلمون. مسلم خو هغه څوک دی چې بچ پادشي مسلمانان د جبینا د او د لاس نه وي. او مهاجر هغه څوک دی چې د پری دی هغه څو چې منه کړی الله. دا د بخاری لفظ دی. مسلم کی زیادت ته هغه شانی ورود خي چې دا حدیث نبی علیہ السلام وی نو سړی تاسو کړو. تاسو چې مسلمانانو کې غوړه کم دي. تاسو شو ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي المسلمين خير، کم یو د مسلمانانو نه غوړه دي. قال نو ویلو نبی علیہ السلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، چې مسلمانان د لاسونه او د جبینه او د لاس نه بچ پاتې شي. دی حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلم مطلب ذکر کړی سلم المسلمون. دې ته د اشاره لپاره چې مسلم معنا په سلامتیا ساتون کې ته ویل کی. معانی لغویه ماخوذ دي په معانی شرعیو کې، لغات شرعیو کې. د مسلم لغوی معنا دا سلامتیا ورکون کې. دغه معنا په شریعت کې مراد ده. د عقیدې سره عمل کې مراد ده چې مسلم هغه دی چې هغه په خلق ته نه بچي. د لاس او د خلینا او دغه دو دینو په خل باندې بد ویل، په لاس او سو څه پیړه را پر خودل یا څه ظلم زیاته کول. دا دواړه چې نه مرادي چې دوړو نه مسلمان بچ پاتې شي. بل دا د کار مسلمان د دویم روایت کې تپوس کړو. نو تپوس کې پیغمبر اسلام جواب وی. بیا داو وی نبی علیہ السلام مهاجر هغه څوک دی هاجر معنی الله چې دې پری دی هغه څوک چې پری خېری منع کړی دی. الله منع کړی دا د منهیاتو نه هجرت کی. ما ویلو کنه هجرت محسی د یو کلی نه بل کلی ته دی یو ځای بل ځای ته تلو ته لګي. یو هجرت حقیقی یا معنوی یا شرعی. هغه هجرت د منهیاتو نه مأمورات ته، د منکراتو نه معروف ته. په دغه معنا باندې ما ویلو د ابن قیم کتاب الهجرتین و باب السعادتین. د خطا او د پلیتی عقیدې نه ګرځیدل سم عقیدې ته، او د غلط عمل نه ګرځیدل صحیح عمل طرف ته. ناغه پات شو مهجورانو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کې اقمانا رالا چې معانی لغویه معتبر دي په معانی شرعیو کې، اگر که کلن نه او اصلا یی معنی صحیح پکې تا معنی نه نه. حدیث مطلب څه شو
چې بل ته تکلیف مرسا چې کوم حق الله ورکړي هغه حق معنا چې کوم زیاته ده هغه ونکي ځان ته وساته. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه. دا انس متفق علیه من د بخاری مسلم دواړو. دا انس رضی الله عنه روایت ته انس الکو رسول الله سلام چې هجرت کو مدینه تراغه نو کور کې د خدمت څوک نو چې بار باو نو کور ته تلو راتلو څوک نو کو په کور کې نو بار ته لګل څوک نو مور راوس او نو رسول الله سلام ته دې ما تعالی درک ستا خدمت وکي وی سید انس رضی اللہ تعالی عنہ لس کالا د رسول علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کړي د داسې بختور سړی وو چې ځواني ته ورسید نو بیا به کور ته نته دنه بنته د ور پورې په د کارو چې ځواني ته ورسید نو کور ته بته خدمت وکاو نو دې او ډېر لوی عالم ډېر لوی دغه دي حدیثونه ته روایت دي نو دی وی چې رسول الله سلام ویلي دي ایماندار کی دې نشي یو د تاسو نه تراغي چې شمز احب الیه زیات خو خدتا من والده و ولده والناس اجمعین د پلار نه د اولاد نه د مخلوق ټولنا اجمعین د ټولنا. محبت دو قسم دي، یو محبت طبعی یو محبت شرعی. محبت طبعی د چا اختیار کی نہیں او محبت شرعی اختیاری دی. طبعی محبت لکه د پلار سره مور سره خپل قام سره او داغو جو د سړی سره دای پردو په نسبت هغه خوخي. دا شانته د کور والا سره د دوست سره شاګرد سره شاګرد استاد سره دا محبت عقلی او زر کی طبعی دی. عقلی لکه د استاد سره ماوی، طبعی د خدي سره د اولاد سره یا د پلار مور سره، او عقلی هم راځي دغه شانته چې دا زما حقدار دي که زه غواړي که نه غواړي. دې حدیث کې مراد د محبت نه شرعی محبت مراد دی. ډوډۍ ته دې زړه کېږي د سخشتې، اوبو ته زړه کېږي د سخشتې، اوس مینه د هغې سره ده. او د دې په نسبت محبت د الله د رضا سره دی. زه به له خوله نه ورړم چې څو ماښام شوی نه وي نو خوله له نه ورړم. نو دا محبت شرعي دی چې په هغه طبعي محبت باندې غالب راغی او په هغې باندې زورور شو. شرعي ته که عقلي ته خو ده. دا شانته زړه دې غواړي چې آرام مې وکړی، ساړه دي او جمع دی، خوب هم درځي. نو محبت د نفس سره دی چې نفس مې په قلاره پاتې شوی. دا محبت وغورځئ او پاسې په مازده ته ځان تیار کې مازده لاړ شي. دغه دی المحبت الشرعیه یا المحبت العقلیه، اصلا چې عقل صافي نه دا غواړي چې د الله رضا کول دارته نه وخت کړي. نو دلته د محبت نه مراد دغه محبت دی چې د ټول مخلوق د پلار سره هم د مور سره هم اولاد سره هم مخلوق سره چې کومه مینه ده هغه ونکي. دغه معنا ده وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. پلار ډېر لوی حقدار دی، مور هغه ته د خطا خبرې خو نه کوي نو وای نه مني، خطا کې مه منه، او چې د خیر خبره ته کې نو منه. او دغلته کې محبت څه دی؟ نفسي چې ومنلې پلار دی، مور ده، حقدار دی، استاد دی، قام دی، قبیله ده. خو چې الله ویلي دي مې منه نو دی دغه دی کې هغه محبت کړی دي او د الله ویلو مني. دا شانته الله ویلي دي چې د کفر کار یا د کفر ټکې مو وایه، ان تر دې پوري چې کمرې پې نه خو مه وایه. که اجازه یې ورکړې ده او هغه رخصت دی، صرف اجازه قدر ده. خو چې کله دته عظیمت باندې تیریدل اساني
نو مې معنا خبرو ته غوږ مېږده. اوس په دې معنا باندې مرګ ته سړی تیار دی. د نفس سره محبت دی، د قام قبیلی سره محبت دی پاتې، لیکن دا هر څه پرېښو د الله سره په محبت باندې دغه محبتونه قربان کړل. دا ذکر و الناس اجمعین، د ټولو خلکو نه محبت د الله سره زیات شي. دغه د ایمان او دغه چې لیکيږي محبت ایمانی یا محبت شرعی، او دا فرض دی. اوس که دا مینځ کې رخ شو، د الله حکم رسو شو، د مخلوق هغه مخ کې شو، ایمان نشته دی. مجبوری نه او د الله حکم رسو کی از مخلوق هغه مخ کې نه، ایمان نشته دی. متفقون علیه، دا د بخاری او د مسلم. باب نمبر کا به رسو د باب په رسو خبره کوم چې نمبر معلومی نو خبره آسانه، نمبر معلوم نه نو خبره به تګرانه. نور روایتونه دا نس روایت ته کنه کتبل وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. روایت تے دانس رضی اللہ عنہ نا دیوی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی دری خبری دی، ہر چوک چوی پکی دا وجد بهن نو بیابو میده دری و خبر خواج باندے حلاوت الایمان خواگوال دا ایمان. من کان اللہ و رسولو اولا خبرہ، ہر هغه څوک چې الله ولېږلی احب الیه مما سواهما زیات خوښ دته دا هغه څه نه چې علاوه د دې دواړو نه وي. یوه خبره. دویمه ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، او څوک چې مینه کوي د یو بنده سره نو چې مینه سره ونه کي لیکن د الله دپاره. درېیمه خبره ومن یکره ان یعود فی الکفر، او هر هغه څوک چې ناخوښوي چې وګرځي د کفر کې کفر ته بېدینۍ ته بعد ان انقذه الله منه، پس د هغې نه چې خلاص کړی دی الله د هغې نه. دومره بدو ته ښکارېږي یکرهو کما یکرهو، لکه چې ناخوښوي ان یلقا فی النار چې وغورځول شي په اور کې. متفقون علیه. حدیث مبارک کی د کمال ایمان درې خبرې ذکر کړې. خوان بال راځي، حلاوت یو د خولې دی هغه محسوس دی، یو حلاوت خوږوالی خوند د زړه دی هغه داسې محسوس نه دی چې په هغې دی د یو بنده خوله کې خوږوالی پیدا شي. اکثري حالتونه دسي کله کله پیدا کیږي. د بزرگانو زنو اقوال داسې ذکر کوي چې هغه وی الله اویم نو زما خوله او مرۍ د زړه پورې داسې خواږه شي لکه چې خوږ شی څه خولې ته واچوم، د دې نه هم لا زیات خوږي. خدا خو څوک بختور دي چا باندې الله فضل کړي، مشقت او یقین عمل جوړي، نو دا خو فضل کیږي. خو دومره ده چې دغه حالت راشي، یعنی تسلی د زړه پې راشي. حلاوت لکه څنګه چې تریخوالی سره د بنده وجود کې هم ناقراري راځي او خوند د خولې کې هم ناقراري راځي، نو دا شانته خوږوالی سره یې په زړه کې هم قرار راځي، خوله او مرۍ کې هم قرار راځي، خوشحالي راځي، یعنې خوند پیدا کېږي. نو د الله رب العالمین حکم باندې د دې یقین داسې جوړي چې الله او رسول ته د ټولو نه زیات خوښي. په دې عقلی طریقه باندې یو خوښتیا خو طبیعي ده، طبیعي خوښتیا د بنده د نورو څیزونو یي، د خوراک، جامې، خوږ شی، بل څه، اولاد، ښځه. یو عقلی، د عقلی مطلب دی چې کوم ځای کې د الله ویل دي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل او خونه ده، هغه ځای کې که پلار راځي مقابله کې د پلارو نه مني، هلته که د ښځې خبره راځي نو هغه نه مني.
التک د اولاد راضی د قام راضی نو هغه نه مانی. نو دین معلومه شولا عملی طور باندې چې دته الله او پیغمبري د دې ټولو نه زیات خوښ دي. نو حبیت عقلی مراد ده. پرون سبق کې ویلو چې محبت او حبیت عقلی مراد ده. نو خبره خدا ده. نو دغه خبره ده کنه چې الله او رسول ته خوښ دي. نو په اسلام باندې چې وجني ناغه به اسلامي نه کوي. سره د دغه نه چې اجازه تم شریعت ورکړي د نفس د ابقاء د پاره چې کدا پرې دی چې نفس دی بچ پاتې شي او دغه کلمه د کفر یا عمل د کفر صرف په خله باندې کوي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. نو روا قدر دی رخصت وتوي عزیمت نه دی. عزیمت خدا دی چې مې کوا دې په دې عزیمت ټینګ دی. معلومه ده چې الله تقوا دی. معلومه ده چې الله پیغمبر تقوا دی. خبره کې د حاکم او د الله او د پیغمبر تضاد دی. د حاکم یو څه خونه ده او د الله او د پیغمبر بل خونه ده. د حاکم خونه نو مني د الله ومني مخله هر څه چې راځي نو د الله خوښ دی. د غیر نه هغه هر څه چې دی اگر ک نفس پیځ خپل ځان نو تم خوښ دی. رسو حدیث راځي چې د نفس نه دی زیات خوښ نه نو ته صحیح شوی نه صحیح کیږي والے چې د نفس نن ته واشم. ادویم خبره دا ذکر کړه احب عبدا لا يحبه الا لله. محبت نفسی پلار می دے، محبت نفسیہ رور می دے، دوست می دے. دا شانت نور دا چیزونه نی بلکې عقلی محبت ته. د خزي سره مینه د نفسی دی، د اولاد سره مینه د محبت نفسی دی. هغه که ډیر بدمور خود سره د نور نو سره مینه زیاته ده په خلاف د محبت عقلیه نه. عقلی محبت څرګند خبره ده چې د زوی او د پردین خطر غلا زوی په پړه دی او بل وړ دی دا بل سره مرګاتیاو کې چې دای کوړه ده. دا محبت د الله د پاره دی. داغه د شکل صورت د وجه نه دی. محبوب زویو هغه دی پرې خو. دوه خبرې شولې. درېمه خبره یکره ان یعود فی الکفر. بندا د کفر او د بيدینی کارونه نفس غواړي فائدہ پکې غني خوان پکې غني یا پکې تا عزت او برکت غني. د دومره کلک دی په خپل عقیده چې کده وجنی هم څوک واپس کیږي نه. یکره ان یعود فی الکفر. نخوخی ناخوخه غني ګرځیدلی کفر ته پس تاغه نه چې الله ته اخلاص کړي توفیق ورکړي. لکه چې ورته ورغندې ورته دنګلو ته تیاری او دغه ته تیاری لکه اصحاب الاخدود واقعات قرآن ذکر کوي چې زنانه سره بچي په غي کړي وي ورته دانګه ته الله یو منی او د بل چا خبره ته وغ نه دی ورته دانګه پیره را نغله یو ځل دو ځل په دریم ځل ته قالو کوي الله منم او د الله قانون منم او کفر نه منم ورته یو دانګل. دغه شان تډیر داسي شوی دی. مسلمه کذاب سړیو سره یو شو عربی سړیو حبیب ابن زید رضی الله عنه ویته محمد منی نو غویاو ما منی چې پیغمبر نو د باو نه کو. یو خبره ته پوس کړو بل چې به صحیح وند به دا منم چې به غلطه نو د سنوي ځان به غلط کړ. هغه ته یو لاس اوس کو بلی ته اوس کو پایته اوس کړه په دې حالت یې مړ کو او سره دا غنا غوونه چې دا بل منم. یکره یعود فی الکفر ولی دا یقین دا جوړو چې کله دا خبر او منم کې دې چې زړه دی ومنلې شي نو بیا به دوزخ کې پروتم د دوزخ نو دا مرخه ده کنه. یکره یعود فی الکفر نو علی ایمان دی او که دغه شانت نه په معمولی خبره باندې ورټون راغله بلوزون راغله وړ راغله بس ایمان پرې ده نو دغه ته ایمان نو په فائدې کار. وعن العباس ابن عبد المطلب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم. عباس د رسول علیه الصلاۃ والسلام تر دی
عباس، حمزه او حارث. دې دریو تنو د رسول علیه الصلاۃ والسلام په ترونو کې ایمان راوړل. ژوندي نور وو خو ایمان د ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر لوی خدمت کړی دی، خو سره د دغه نه ایمان یې نه دی نصیب شي. دغه شان ابو لهب د رسول علیه الصلاۃ والسلام تر دې اوله د نبوت مسله مخې ته وه، لیکن هغه نه ده منلې. ابو لهب نه ده منلې. تبت یدا ابي لهب د پښتونوالي او د ډلې په جوړ باندې رسول علیه السلام تقاریدل له لاس په اوچت کړی دی. اگر که دا غنیت به د وارو د وولو نو غرض یې داو چې بل څوک په لاس اوچت نه کی. خپل ډکی چې سړی په خپل وقاریږي نو د بل خپل بن شي. رضاغه او توي او زو سلام نو چې بل ویلې نو بیا به تنه پر زول جوړېدو نو د په خپل یو کړه کار ناروا دی. ایمان یې نصیب شي. خو دغه چې ایمان یې نصیب شي یو دیر عباس رضی اللہ عنہ. عباس سے ہجرت نہ دے کړي. دا عباس سے په ذمہ باندې د زمزم او بوي دا د بنو هاشم ذمہواری وا. د ور نکه قصي ابن کلاب نه چې هغه ذمہواری تقسیم کړی وي او دا یو جمهوری او مشترک حکومت جوړ کړو. نو د عباس رضی الله تعالی معتبر مخالکو کې ډیر لوی چا قومو आवाज هم ډیر غټو و ته میله کې به دغه आवाज اورېده کېده د سحر د وخت نه. سحر کې چې ګړګړ نه نو چغه به کړه او چت زینا نو لری زینو کې به دغه आवाज اورېده کېده. کله کله وای نه صافي आवाज وکړو نو زنانه به وګنی دي. دا سیمه شو د عالمان سیرت چې بچي به وغورځیدل د ډیرو ورختای نه. دا سه لوی خطرناک आवाज و. نو عباس رضی الله عنه مسله کې عالمانو کې اختلاف شته چې عباس د هجرت نمخ کې ایمان راوړل دی او کنه. مکی معظمینه چې کله رسول الله سلام مقابله له خلک جنگ ته وته دویم کال په شورو د بدر جنگ لا نو عباس سے پکې ته تلو. دا یقیني ده چې عباس سے جنگ لا نه دی تله، خو د جنگیانو په قومیت کې تل دی. عباس سے به په زور په دی بوته چې د کور سړی بزی چې لا نرشي هادمنا علیه داره مونږ به کور نړو اسچی ناغبا تعالی نو بادو به دې ته به بادول به باد دی نو بادو به. نو عباس رضی الله عنه په دی وجه تله یو ورواره تله یو غلام تله دا وتی وو او په جنگ نه تیو نو وتی خود دی قومي جرګې د وجه نه وتی وو. هغه کې دی ونی وشو مدینه ته چې بوته نو جرم او تاوان دي نه واغ. که عباس مسلمان وی ښکارا نو جرم او تاوان به تم نه څنګه گرفتاری ده به ومنه میدان ته بنتونو څنګه به گرفتاری ده. نو د ډیرو عالمانو د تاریخ قولم داري چې عباس سب ایمان تر دغه وخت پورې نه دی راوړی. ایمان یې کله راوړ اتم کال باندې چې رسول علیه الصلاۃ والسلام مکې ته الله په خلکو د دو حالات منع کړو نو پته نه لګیدا. په سبب نبی علیہ السلام مکې ته د نکیږي. مکه کوزه د ډیره کوزه ده، گیر چاپیر کې نه غرونه دي، په هر طرف چې دي نو په تنګي بوته کوزيږي، په تنګي بوته دي یا لګه کوزه یا ډیره کوزه ده. د مدینه منورې په طرف چې دي نو هم کوزه ده، زیبه بیا په کته کوزيږي. نو قریش جرګه کړی و اسه مشران براوتل د شپې نو د مکی معظمه څوکۍ به کولا، گیر چاپیر به ګرځیده، حالات معلوموله. په دغه شپه باندې چې کله مکی معظمه ته بسار نه نوزي شپه پاسانی میدان کې تیرول د غرون نه پاس. نو د رسول علیه الصلاۃ والسلام ترتیب هم د خپل عسكر ډیر منظم. عمر رضی الله عنه د څوکیدارانو
مقررولو دا غو د خیال ساتلو کمانډرو. عمر صاحب سړی مقرر کړی دی غیر چا پیر چې تاسو باندې سیا غلطه غوونه کوي او کله بار سو کرازي نو گرفتار وای بای. مشر د دو عمر صاحب ور د نبی علی السلام په امر باندې ویل شو چې ورونه ډیر بل کوي. زنو عالمان لیکلي دي چې لزر زای ور بل شو لخرم د عمر دی ورم د عمر باندې معنی تن پسې دا د دشمن باندې د روغ ورزولو لپاره که دشمن چرته راوتی حالات معلومي نو چې وو پوښ چې دا څه دنیا راغله سبالا راغله تو سر و څوک مقابله وکي. عباس سے راغله رسول علیه الصلاۃ والسلام لته او په دغه شپه ایمان راوړل. بیا ابو سفیان ورسره راغله نو دې قول په بنا باندې عباس سے داتم کال مسلمان دی. او د ډیرو مورخین او اصحاب السیرت قول لري چې عباس سے د مخکنه مسلمانو او اسلام خپل پټ ساتو. رسول علیه السلام ته خبرو او په دې وجبانی اجازه وغوښتلو چې زه هجرت کوم. رسول علیه السلام ته ویلو چې ته موږ له دغل تخی څوک ته نه دی خبر نور او موږ له دغل تخی چې د حالاتونو موږ خبرای نو دغل تخی نو دغه په ځن باندې پاتې دغه وجبانی زنو عالمانو لیکلي د تاریخ چې رسول علیه السلام ویلو د بدر په جنگ کې چې عباس د چا د توري په مخ راغی نو مې ووای نو خلک په نو پوزنی نو پوبه نو زنو داو غنلا چې هغه په دی وجو چې دا زما تر دی نو که زموږ د توري دلان دی راغی مونږ یې کړی چې کافر دی نو مونږ یې کړی نو پوبه چې هغه دی وجو چې مسلمان دی. نو عباس رضی الله تعالی یا ولنه مسلمان یعنی مکه معظمه کې هجرت نه پس او یا روس مسلمان او مخلص مسلمان او کارا مسلمان په کفر کې د رسول علیه الصلاۃ والسلام طرفداری کړه د رسول علیه السلام مرګرتیا کړی دا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د مدینی د خلکو سره جرګه کوله روستانه جرګه بیعت العقبه روستانه دریم یا دویم د شپې عباس سره ابو بکر صدیق یو عباس سره راغه تاسو کو چې مدنیین راوغه تنګی دا تاسو کې لکه تاسو کې ځکه هغه پیجندل ناغو خپل تعارف کو پیجنګلو وکړه. نبی ته وی چې دغه خبره خبره په خپل کوي خدا د تویم چې کتا سو دې ټینګول نشي نو ګوره اوس پرې دې مبي دې په قدر د عزت د قوم په د باندې ودرېږي خپلوانی د دې بیزتی څوک نشي کوله او ولټه کول خو ځل خبره ده لکه زمیدار ستړی ستومانه شي خو غلاخ لګنه نو ستړی خو به سره راځي او بیزتی څوک نشي کوله د بیزتی په جوړ باندې نو کتا سو د حفاظت نشي کوله نو مې بیا دا کله کو عباس صاحب کړو وی منګي حفاظت کو او دې لپاره کو چې زه به تاسو کوم بیا عباس صاحب د نبی علیہ السلام مرګرتیا کول او کړی و د ایمان مسله زال چې ایمان رسول راوړل مخکې راوړل کله چې ایمان راوړل رسول علیہ الصلوۃ والسلام په بیا نهایت اعتماد کو ادبار کو خطبو کی دعا کو مونږه په مسنونه طریقوم دا اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا دعا وتکی حمزه ته دعا کی څخه د ایمان راوړل. نو عباس رضی الله او د دې زوی عبد الله بل زوی عبد عبید الله او دا شانت نور زامن د زامن د دنیا په مخلوق کې دیو بل لری چې څومره په وفات شي د مدینه نه بار داسې بل څه شي. یو زوی د ایران خراسان علاقه کې وفات دی، یو زوی په طائف کې دی، یو زوی په بل ځای کې چاته دی، په یو ځای د قبرو شي مدینه منوره کې نشته. دا د دین خدمت کې وتی دي، اداغه د پاره یا تعلیم دی او یا jihad فی سبیل الله دی. یو بل لری قبرستان یو ځای نشته. عباس رضی الله تعالی عنہ عبد المطلب دی وی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویلو ذاق طعم الایمان، اوسکو واغس خوند ایمان اهرغه چا رضی بالله ربا چې رضا شي په الله باندې د رب په جوړ باندې، و بالاسلام دینا او رضا شي په اسلام باندې
د قانون د جون په لحاظ باندې و بمحمد رسولا او په محمد علیه الصلاۃ والسلام باندې لیګری د الله ایمان خو ایمان دی دا طعم او خوان دی راغلی ځکه او کني راغلی خو خوان به ال راځي چې دا رضا د دسی جوړ شي لکه په دین باندې قربانې دوته تیار دی کور مکان پر خودو ته تیار دی قام قبیله نسب پر خودو ته تیار دی اپزړو کې به تردد کې نه دی نو دته دا هر حرکت چې راځي مخه ته پزړو کې خوشحالي راځي کوولې کېږي پزړو کې خوشحالي ده قید کېږي پزړو کې خوشاله دی دا شانته بل څه تکلیف او پریشانی راځي پزړو کې خوشاله دی ذاق طعم الایمان الایمان لیکي د تاریخ شاه اسماعیل رحمه الله تعالی د ځان خرڅون کو جنکو بازار تلاړ چکلیتا خبرو دا چې لکان یو ځای شوی او نن اشتراکی پریتی کوي دغه تصویر په شریکه باندې کوي کلابو ته وي کوڅو ته وي دا چل کوي نشا سے بلار بیان وکړو ټول توبه وکړه صحیح مسلمانان شو اجنکی چلته کې وی ناغه یو الکل په نکاح کړه چې کوم مشره دغه معاملې سرخیله بوډۍ شوی و نو چې بوډۍ شي په خپل حسن شي کولم بیا نور باندې چل کې کړدا چې خو اندخلی خدای خدمت کوي نو بیا خدای خدمت وی زبا ایمان راوړم او شرط دا دی چې ما وتا اخلي اسماعیل لکو ځوان کول قابل او ثقه شریف النسب او بیا دا د عمر رندای ابو ډیو په کته ماخله نظیمان راوړم دا توبه وباسم نشاسه به جذبه دی واخلم نشاسه سره داغي نکاح هغه خاصم بوډه خدا او صحیح مخلص مسلمان هوا بیا سره هجرتوم کړل سفر باندې راغلی دي صوبه سرحد کې سره مجاهدین خو چې د جهادي مسله برابر د حمله کولو نو هر سړی صحابه خپل نیمسیره یا به ته روړې په کړو یا وړدي یا دانی دي او دا به صحابه ضرورت لپاره د دې لپاره دا وړو به تقسیم شو په زنانه باندې ناغو به دا په میچونو باندې خپل میچونو به هر سړي سره دا به مېدا کول وړول با د دې برخه کې دی وړو کول نو دا لاسونه راځي وګښو چې دا غي نه ویني باندې میچونه باندې ویني لاس باندې شاسه بران نو چې ویل درای نن خپش پیدا په ناز غټه شوی ارته چې وړه په ناز او ډېر په خوشالو کې او شهادت دا شنه چې دا کفر بعد الاسلام دي سختي پریشانی دوجه د دې زړه کې دا خبر رااله نو چراغ دې ته وستړی شوی او لاسونه دی خو پریشانه وای حالت معلومه غیر ته د مخ نه وی قسم په لوی الله چې کوم خوشاله ته ماته شماري امخ کې شوی دی دا آرام جون که زه د دې وخت یو غړی په غټول عمر بدلو یو غړی دې کې می د زړه خوشحالي ده د زړه سکون دی او د زړه آرام دی هغه کې د تنی خوشحالي و د زړه سکون نو پریشانی حاصله دغه د ایمان غوښتن چې بیا ته سخته وجود سخته د خوږیږم زړه کې خوشاله زړه کې خپل کامیابی ګڼي نو دادی او محمد رسول او په محمد علیه السلام باندې رسول په جوړ باندې محمد علیه الصلاۃ والسلام نهایت قدردانو خلق ویتا بادشاہ کو جنکی دې کې میغه خیر درکو سره دغه یوې ته تیار نو وول ټاکول سختي دای برداشت کړی دي د مرګ فیصله شوی و د کور شپې په شپې باندې تختې درې نو چې دا حالتونه پاغو د دې حالت او دې ته تیار شو نو د پیغمبر صحیح منل اکنه سخت را دي د رسوکی انجود راځي او د الله سنسي نو د خو نه منل ایمان خواننده غسته رواه مسلم دا روایت ته مسلم او دې ته کتل وړ چې مسلمان باندې سخت راشي د پریشان شي معلومیږي دا چې نه د الله پر ربیت رضا شه دې د زړه په خلی دې او د زړه نه دي او نه دې په دغه باندې راشه د رسول علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې رضا شه دې هغه څومره سخت راغلي هغه مر سخت او بدن راغلي وای په ما دومره سخت راغلي چې په ټول انبیاء عمره اوذیت فی الله ما لم یؤذى احد
چا تم دا سخت نه رسیدي نو هغه ته فکر وکړه د اسلام سره خدا دی. الله عن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله عنه روایت ته قال دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولید رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيدي کان زاګدم قسم کوم پاغه ذات چې ساده محمد پلاس داغه کې د اختیار داغه کې دی لا يسمع بي احد یعنی په الله کذا کنزا اقدم او صفت ول ذکر ک نفس محمد بيدی چې زما ژوند چا پلاس کې دی دا سه ذات چې ژوند داغه پلاس کې دی لا يسمع بي وا بنوري زما مبارک سوکم د دې امتنا یهودین او نصرانیون دای تفصیل له یعنی یهودی یا پر لا نصرانی او نه پرنګي امت دو قسم دی یو امت د اجابت ته یو امت د دعوت ته د دعوت امت عام دی اوس چې دنیا کې سری ان تر پیریانو پورې دا ټول د رسول علیه الصلاۃ والسلام امت ته ځکه خاتم النبیین دی او د ټول ته دعوت دا عام دی د قیامت پورې دا ټول دی امت الدعوه د بللی دا به ترسای رسول علیه الصلاۃ والسلام پر جن کې تر رسول دی پیریان له مستقل یا وشپا یا دوا یا درې یا زیاتې د دې پیغام در رسولو د پاره ورکړی وي مدینه کې هم او یوشپا په مکه معظمه کې هم دا ورکړی دی او رسول دی ته خدا جی مواری بیا د دې امت د علماو او د خبردارو په ذمہ باندې ورزول الله پیریانو ته عمر سوای او انسانانو ته عمر سوای چې دا چا عذر پاتې نشي ما جاءنا من بشیر ولا نذیر نو دا ضروری ده نو چې دا ووري دی امت بیا غي يهودي دي امت الدعوه که پیرانګي دي دا امت الدعوت کړي ثم يموت ولم يؤمن بیا مرشد چې په ما زما خبره ووري دا چې پیغمبر راغله او دا د خبرې کوي ولم يؤمن بالذي ارسلت به ایمان را نه راوړي په ټول هغه پروګرام چې زه پیری کړی شم الا کان من اصحاب النار لیکن یہ بده د دوزخیانو نه د يهودي او نصراني تخصیص د سو وجو نه کړل یو خود دی وجنا چې د دنیا قیادت دو صفاو دینی هم او دنیاوی هم دنیاوی قیادت باطل